أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. سورة المؤمنون 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې الله تعالی په وحدانیت او په وجود باندې عقلي دلایل ذکر کیږي او د انسان هغه ضرورت ذکر کیږي چې کم نه بغیر انسان ژوند تیرولی نشي. ځکه د عقلي دلایل طریقې کار د ذکر چې اول د انسان پیدایش ذکر شو، هغه مختلفه مرحله، به د انسان مرګ، به دوباره ژوندون او د هغې نه وروسته د انسان چې کوم ضرورتونه دي په دنیا کې هغه د هغې ذکر دی. او مخکې نه الله تعالی داسې وویل چې زه د مخلوق د ضرورتونو نه غافل نه یم، وما كنا عن الخلق غافلین، زه د مخلوق د ضرورتونو نه خبره نه یم، نو چې کوم ضرورتونه دي هغه ورته پوره کوم. نو ظاهري چې کوم ضرورتونه او چې د هغې نه بغیر د انسان ژوند ممکن نه، د هغې ذکر روان دی. په هغې کې یو چې کوم دی نو څاروي دي. الله تعالی وایي وان لکم فی الانعام لعبرة، یقینا ستاسو دپاره په څارویو کې خامخا عبرت. نسقیکم مما فی بطونها، موږ څکو په تاسو باندې هغه څه چې د دې په خېټو کې دي. د دې نه مراد شوده دي ولکم فیها منافع کثیرة، او ستاسو دپاره په دې څارویو کې فایدې دي ډېرې زیاتې چې د هغې غوښه هم تاسو خوړی شئ، سورلۍ دپاره هم پکې ځینې استعمالولی شئ، د هغې هډوکي هم ستاسې پکارېږي، د هغې شوده هم ستاسو پکارېږي، وړی سرمن وچغنې دا ټول ستاسو لګي، نو ډېرې فایدې پکې دي. ومنها تأکلون، او بعضې له دې نه تاسو خورئ، یعنې د غوښې دپاره استعمالوئ. وعلیها، په دې ځینې ځناورو باندې، وعلى الفلک، په کشتو کې تحملون، تاسو سورولی کېږئ، یعنې سورلۍ دپاره یې هم استعمالوئ تاسو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، د دې ځای کې اخوا د انسان روحاني چې کوم ضرورت د هغې بیان شروع شو. د انسان پیدایش، د هغې د ژوند ضرورت، او اوس هغه روحاني ضرورت چې کوم نه بغیر د انسان ژوند عباس بې فایدې او خساري. ځکه چې انسان کله روغ رمټه پیدام شي، عقل حواس هر څه ټیک ټاکي، د ژوند تمام سهولیات وسایل لري، لیکن چې کله د آسماني وحي نه غافله نه خبره بې لارې ګمراهي، نو دغه انسان هم تباه او برباد دي. دې ته روحاني ضرورت ویل کېږي. د انسان جسم عارضي او روح د اصلي، د جسم نه یو روح موجودي، روح په عالم الارواح کې موجودي. به دا روح چې کله جسم چې کله راشي، دا روح په جسم کې ورداخل شي، څه زمانه پر دنیا باندې ګرځي راګرځي، بیا وفات شي، روح دې بیا لاړ شي، دغه جسم خاورې شي، خو روح بیا په خپل ځای باندې موجودي، هغې ته سزا میلاویږي یا ورته د الله تعالی طرف نعمتونه میلاویږي. نو اصل شی روح دی، او د روح غذا، د روح ضرورتو زیات خیال ساتل پکار دی. نو په دې ځای کې د انسان روحاني ضرورت او روحاني تربیت بیان دی چې دغه تمام ضرورتونو نه وروسته الله تعالی د انسان روحاني ضرورت پوره کولو دپاره نوح علیه السلام راولېږه. نو الله تعالی وایي ولقد ارسلنا، یقینا موږ لېږلی و نوح علیه السلام الی قومه، خپل قوم ته. فقال دو ویل یا قوم اعبدوا الله، ای قوم بندګي کوئ د یو الله، ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله بل خدای غیره سوا د الله. نو دې واقع کې یو حکمت دا چې د انسان د روحاني ضرورتو د بیان دی چې د انسان نور ضرورتو سره سم الله تعالی د روحاني ضرورتونو پوره کولو بندوبست هم وکړو. د هغې دپاره پیغمبران راولېږلی شو، او د دې سره سره دا مسله هم ثابتول دي چې د الله تعالی دین او د الله تعالی وحدانیت څه نوې خبره نه ده، بلکې د دې لپاره ټولو پیغمبرانو کار کړی دی. نو په دې ځای کې د 51 نمبر آیته پورې به شپږ واقعات داسې ذکر شي چې په هغې کې د پیغمبرانو د دین دپاره قربانیانې، محنتونه، د قوم دشمنیانې، دغه ټول مضمون مزین کې ذکر شي. نو دا اشاره شوه دې خبرې ته چې اسلام او دین څه نوې خبره، ایجاد شوې خبره نه ده، بلکې دې دپاره ټولو پیغمبرانو کار کړی دی. دغه شان که په دې زمانه کې د دین دشمنان پیدا شي، مخالفین پیدا شي، دا څه نوې خبره نه ده، ټولو پیغمبرانو دشمنان تېر شوي دي، تاسو هم هوښیار اوسېږئ. او د دغې نه علاوه په دې کې دا هم مضمون دی چې د الله تعالی دین د دې لپاره قرباني او محنت د نیکانو خلکو ورکړی دی، غټو خلکو ورکړي د قرباني. نو په دې وجه باندې که یو سړی وایي چې یاره زما غټ منصب دی، غټ حیثیت مې دی، دا زما کار نه ده، بل چا کار دی، نو داسې هم نه راځه. که نوح علیه السلام قرباني ورکړې وه، لویه هستي وه،
نو دغه ټولو خبرو کې د ټولو سبقونو ته په دې واقعه کې اشارات موجود دي. الله تعالی موږ لګل او نوح علیه السلام قوم د هغه ته وقال دویل یا قوم اعبدوا الله، ای قوم بندگی کوي د یو الله تعالی، مالکم نش ساسو د پاره من اله بل خدای غیره سوا د الله، افلا تتقون تاسو ولې نه یریږئ د الله نه. د نوح علیه السلام مختصر دعوت. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نو اول سردارانو، ملأ سردار او مشر ته ویل کېږي. ملأ اصل کې هغه چا ته ویل کېږي چې دغه خلک تمه کوي، امید ساتي، او تمه امید خلک سردارانو د مشرانو ساتي چې څه شی برا کې اوس براله وکي د عوامو خلکو. نو د دې چې کوم سردارانو مشرانو دغه قوم هغه خپل کشرانو ته وویل. فقال الملأ الذين، نو مشرانو هغه کفرو چې کافرانو مسلمانانو خبرې دسې نه وي، که هغه مشر به کشر د مسلمان خبرې بدلي، د کافر خبرې بدلي. نو مشرانو کافرانو ویل من قومه د قوم، ما هذا نه دا الا بشر مثلكم، مگر دا یو انسان استاسو په شان دی. مشرانو خپل قوم یې راوغوښتو، هغې له دوکې ورکولو دپاره یې په نوح علیه السلام باندې د زګین کې په دې آیت کې څلور اعتراضونه وکړو چې دا پیغمبر نشي کېدی. یو اعتراض یې دا وکړو چې ما هذا الا بشر مثلكم، نه دی دا مگر انسان دی ستاسو په شان دی. خاطر زمونږ شان انسان دی، نو اوس دی د الله تعالی د وحدانیت خبره ولې کوي؟ نو وایي دا ځکه کوي یریدو دا اراده لري ان یتفضل علیکم، چې خپل غوروالی ثابت کړي په تاسو باندې، تاسو باندې خپل غوروالی ثابت کړي چې زه پیغمبر یم، زه به مشر شم، مشرۍ ته غلې. نو په دې وجه باندې دغه دعوه یې وکړله، ناجایز دعوه یې وکړله. تفسیر احسن کلام ذکر کړي دي چې تفضل اصل کې خپل مشرۍ ثابتولو ته ویل کېږي. وایي د هغه زمانې نه راواله د قیامت پورې چې څومره کافران او باطل خلک دي، نو باطلو خلکو مقابله کې چې کله حق دعوت پورته شي، نو باطل خلک بل لنډه دعوه کوي چې بس مشرۍ ته چل جوړ کړی دی، د مشرۍ دپاره پروګرام دی. دا ځکه چې دغه باطل خلک په خپله مشرۍ پسې مري. او د عربۍ مشهوره قولیه ده چې المرء یقیس علی نفسه، سړی د بل کس قیاس په خپل ځان باندې کوي، ځان لري څنګه داسې ترا بل ښکاري. د ځینې واقعاتو ذکر کړي دي چې موسی علیه السلام چې کله د اسلام دپاره تحریک او انقلاب شروع کړو، د فرعون زور و تحریک په پټه پټه باندې چلولی کېده. نو نوح علیه السلام به ملګري راغوښتل، هغې نه به تپوسونه کول چې اسلام دعوت کوم حد ته ورسېدو، خلک د اسلام نه څومره متاثره شو، د فرعون د کفر نه او د هغه د دروغو دعوو نه خلک څومره متنافره شو، څومره حقایقو ته ورسېدو. نو په دې طریقه باندې یو کس راغی د نوح علیه السلام موسی علیه السلام خواته. موسی علیه السلام د هغه نه تپوس وکړ، مې خپل ناست پټ اجلاس چې د خلکو حالات څنګه دي. هغه ورته وویل چې بس ټول ګمراه دي، یو پکې هم صحیح سړی نشته، ټول په چپه باندې روان دي، مخ پکې سم سړی بیا نه موند. هغه ویل ښه ته کښېنه. هغه کښېناست، بل کس راغی، هغه بل کس نه چې تپوس وکړ، هغه ویل یاره زما د علم مطابق بني اسرائیلو کې دعوه ډېر په تیزۍ روان ده، ډېر خلک دینداره شو او ډېر خلک د الله تعالی وحدانیت یې قبول کړو. د فرعون ظلم جبر یې ومانه چې دا ظلم دی، جبر دی، او دی خو دې اړوله دی نه، بلکې دعوت دومره په تیزۍ باندې روان ده چې د قبطي خاندان ته هم داخل شو. نو زما په خیال باندې تحریک کامیاب دی. نو په دې کې یو درېیم کس وویل چې ګور دا دواړه کسان معلوماتو لپاره تلي وو. یو کس مکمل مسترد کړ چې اسم نشته، او بل وویل چې نه ډېر تیز روان دی، بیخي کامیاب دی، چې دا څه وجه ده. نو موسی علیه السلام وویل چې دا یو سړی په خپله باندې ډېر سخت دینداره دی، هر سړی ورته دینداره ښکارېدو، او دا بل چې دا په خپله باندې ډېر چلي سړی دی، سم نه دی، دا هر سړی ورته ګناهګار او چپ ښکارېږي. او ځکه چې المرء یقیس علی نفسه، سړی د بل قیاس په خپل ځان باندې کوي چې ځان څنګه داسې د بل ښکاري. نو اصل کلام ذکر کړي دی چې کوم باطل خلک دا ټول عمر په حکومت پسې په مشرۍ پسې مري. نو د څوک سمه خبره کوي نو وایي بس حکومت ته چل جوړ کړو، حکومت سنبالول غواړي، حکومت ته غل دی. دې څنګه د ان یتفضل علیکم لاندې تفسیر اصل کلام ذکر کړي دي. نو وایي دې خلکو د خبرې خلاصه دا وه، د سردارانو د کشرانو ته یې وویلو چې دا سړی مشرۍ ته بس غل مشري غواړي، یو ستاسو په شان د انسان دی، پیغمبر نه دی، او دا کار یې ځکه شروع کړو چې مشرۍ ته غل شو. درېیم اعتراض یې دا وکړو ولو شاء الله، که د الله خوښه وي لانزل ملائکة، نازل کړي به فرشته، یعنې که دا د الله تعالی دین وي او الله ته منظور وي چې دا دین خلکو ته ورسېږي، نو د دې کار دپاره به فرشته رالېږلي وي، دا به یې نه رالېږلې. په دې څه کول، دا خو انسان دی. نو دا درېیم اعتراض شو چې دی نه په کار، فرشته په کار وه. د دې جوابات مخکې تېر شوي دي چې که فرشته راشي دنیا ته د پیغمبرۍ دپاره، نو دا په څنګه شکل کې به راځي، په خپل شکل کې به که په انساني شکل کې به که اصلي شکل کې راشي نو څوک به ومني، څوک به تسلیم کړي، بیا به خلک نه مني، بیا به لانجه شي. ځکه جبرائیل علیه السلام چې په اصلي شکل کې نبي علیه السلام ولیدو، نبي علیه السلام شپږ زره وزرې لرلې، به نبي علیه السلام بېهوشي راله، بېهوشه شو.
چې نبی عليه السلام د هغې لیدل برداشت کولی نه شو، عام انسان به څنګه برداشت کړي؟ ښه نو ته به لنډ جواب کې چې په انساني شکل کې د راشي، نو چې په انساني شکل کې راشي خو زه وړې اعتراض بیا شو چې یار دا خو انسان دی، فرشته دې راغلی وي، نو بیا مسله حل نه شوله. دغه شان ده کې په ځمکه کې انسانانو ته خپل ضروریات پېښېږي. انسان به خوراک کوي، د ده به بچي، د ده به اولاد، دا به روزګار کوي. نو په دغه طریقه چې دا کله پیغمبري، نو ته به روزګار زده کوې، خوراک به دې زده کوې، معاملات، رشته داریانې او دغه شان د کې لین دین به دې زده کوې. خو چې دا فرشته ده، دا خو نه بچي لري، دا خو نه کور لري، نه خوراک لري، نه ضرورتونه شته، بیا به د دل څنګه زده کوې؟ بیا هغې نه ډله زده کېږي نه. فرشته د انسان په فطرت باندې نه پوهېږي، انسان د فرشتې په فطرت باندې نه دی، نو بیا خو ته هم نه زده کېدو. دا خو ډلې سمون خوري نه، لنډه دا ده. نو د دوی درېیم اعتراض دا و چې فرشته دې راغلي وي. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، دا څلورم اعتراض دی چې موږ نه دي اورېدلي بهذا دا نمونه خبرې فی آبائنا الاولین په پلارانو خپلو مخکینو کې. یعنې وایي لکه کومه دعوه چې وکړئ د یو الله بندګي کوئ او د بوتان او دا نورې خبرې دې کټ کوئ، نو دا داسې نوې خبره ده چې موږ چېرته پلرونو نیکونو نام نه دي اورېدلي، چا نام نه دي اورېدلي، دا بیخي نوې را ایجاد شوې. نو دا خلاصې دا شوله چې زموږ پلرونه او نیکونه دا خو آدم علیه السلام ته نږدې پیړۍ ته راشوي، د نوح علیه السلام پیړۍ ته نږدې پیړۍ و آدم علیه السلام ته. د بت پرستۍ ایجاد چې د نوح علیه السلام په قوم کې شوی و، دې نه مخکې چا پېژندم نه. نو دوی غټه دعوه وکړله چې زموږ پلرونو نیکونو کې هم دغه بت پرستي چلېدل او د یو الله تعالی بندګي موږ چېرته اورېدلې نه ده، بیخي نوې خبره شوه، د ځان نه وکړله. دا څلور اعتراضونه شو. ان هو الا رجل به جنة، نره دا نوح علیه السلام مګر دا یو سړی دی، به جنة چې په ده باندې پیریان دي، یعنې لیونی دی. فتربص به، نو انتظار ورته کوئ حتی حین تر یو وخته پورې. دا پنځم اعتراض ډېر ګستاخانه اعتراض دی چې دا اړوله روغ دی نه سړی به ده، دا علامات د پیریانو دي، په ده باندې پیریان دی، لیونی دی. اوس یو وخته پورې ته انتظار کوئ، نو کم وخته پورې ته انتظار کوئ؟ یا خدا ده چې داسې بیمار دی، وفات به شي، ډېر عمر به یې نه وي، ځکه داسې بیماران ډېر نه پایي، نو دی به وفات شي، د وفاته پورې اوسه ګزاره وکړي، داسې مطلب یې دی. او دویم دا چې په تربص به حتی حین، تاسو انتظار کوئ دې ته د یو وخته پورې، یعنې لږه ګزاره وکړي، په خپله به د پیریانو علامات ښکاره شي، تاسو به پوه شئ چې او دا لیونی دی، خو فی الحال خبره وانه اورئ.